نو منګ او تاسو بلکې تمام دنیا مسلمانان لدا پکار دي چې د دوی د شپې او د ورځې هر حالات کې زندگی د رسول الله په سنت باندې برابر وي، که غم وي که ښادي وي، گاون کې په کلی کې په محله کې په کور کې چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سنت پکې ژوندي کېږي. د نن نه مخکې تقریبا 250 یا 300 کاله مخکې یو واقعه تاریخ راخسته ده. د جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د وخت تیرولو داغه د اسلامی حکومت کولو د صحابه د حکومت کولو تقریبا 250 یا 300 کاله داغه ناروستا په مدینه منوره او په مکه مکرمه باندې د مغولو چنګیزانو وغیرہ خلقو بادشاہي وا. بیت الله شریف داغه په قبضه کې سوکاله باغی کې مسلمانانو حجونه هم نه کړي، عمره هم نه کړي، بیت الله شریف بندو. بے ترکو باغی باندې حمله شروع کړه او ترک په الله جل شانو کامیاب کړه. او دا تاریخ لیکي چې وروسته حکومت بم په دې باندې څو وخت انګریزانو راځي، لیکن به دا ترک آزادۍ او په دې باندې به ترکو حکومت راځي. د دین مخکې په سلطنت عثماني یو بادشاہ د هغې نوم عبدالمجید و، ډېر نیک سړی و، بزرګ و. د شپې به تهجد کول، ځکه خلک نیکان نو خدای په بادشاه هم نیک راوسته کنه. زمونږ د زمانې خلق نیکان نه دي، نو ځکه په خدای بادشاه هم نیک نه راولي. هغه بادشاهان په خدای راولي چې مونځ هم نه ورځي او کلمه هم نه ورځي، ځکه چې د عوامو له نه ورځي که نه. که ورته ویل لکه تبلیغیان راغلي دي جومات کې کښېنو داسې تښتي لکه چیلی چې د شر مخ نه تښتي. که قرآن درس کېږي نو دوی دې تښتي. او رسول الله علیه السلام فرمایي کله چې قرب قیامت شي نو زما په دې امت باندې به داسې او حالات راشي چې دوی به د الله جل علا شانه د قرآن لستلو او د جناب رسول الله د احادیثو اورېدو نه به دوی تښتي، او داسې به تښتي لکه چیلی چې د شر مخ نه تښتي، داسې به دوی تښتي. بیا به د خلقو ته د خدای عظیم عذاب مقرر شي. ورکوټ عذاب پاغي کې په دیو باندې حکومت راتلل د یو ظالم جابر بادشاہ به وي. تاسو په خپل ژوند کې او زندګۍ کې به اسلامی بادشاہ ونه ګورئ، نه به اسلامی قانون وګورئ، نه به قرآني قانون وګورئ چې تاسو په خپل ځان کې نه راولئ، الله په دې ملک هم نه راولي. هغه بادشاہ عبدالمجید اراده وکړله د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د جوړېدو په باره کې اغه اعلان وکړو
چې زما په دې ملک کې چې کوم هنرمندان خلق دي ادي راجمع شي گلکاران وي لواران وي ترکاڼان وي وغیره وغیره کم سړی ته چې کم قصب زدی دا ټول دی راجمع شي د بادشاه امر و داسې بادشاه خو نه و که نه لکه نن چې اعلان وکړي چې پلانې شی په دې ریټ باندې شو او ریټ راکم کړي نو د هغې د ریټ په راکمېدو باندې عوام هېڅ پروا نه کوي په بازارونو کې خره لالیږي سپیه لالیږي د هغې تپوس نشته تاسو به خبر یې هغه پېښور کې دا د وړو کوڅه باندې چې دا ځای مشهور دی دغه دروازې نوم رانه هېر شه دلته مشهورې تیکې وې غټ غټ سیخان به و کچرۍ ده که نه دغه سیخان د 10 روپو نه 80 روپو ته رسېدلي وو په هغې باندې به دومره رش و مزدوران به و چې بابا دې خدای بخښي خو مړ وو زامن یو د دې چېرته یو ګاونډي په دې سړي باندې پوه شوی دی ایس پي صاحب یو نر پښتون مسلمان سړی دی هغه ته ویلي دي چې دا سړی دا تیکې پخوي دا په کور کې خره لالی او دا د خرو غوښه ده د شپې 2 بجې هغې د هغه په کور یا 3 بجې یا 2 بجې یا 1 بجې د هغه په کور باندې چاپه والې ده او هغه حلال شوي خره او صفا شوي خره او هغه غوښه چې کوم د هغې په هغه کور کې نیولې ده هغه سړی په نیټ باندې ښوده د خرو غوښه هم په نیټ باندې ښوده او سرمن یې وګن چې کوم دی نو هم په نیټ باندې ښودو اوس دا سړی جیب ته لاړه او دا کار بند شو څو ورځې پس به په دې باندې 10 لکه روپۍ ورکړې شي 100 لکه به ورکړې شي دا سړی به هم بیا راوځي او دا کار به هم بیا شروع وي ولې عدل نشته انصاف نشته دی اسلامي قانون نشته دی په دې ملک کې منګ او تاسو کې نشته ځکه را باندې الله جل شانو خلق ظالمان کوي او مردارې به را باندې خوري نو هغه بادشاه ډېر مسلمان سړی و اعلان یې وکړو چې هنرمندان خلک دې راجمع شي چې څومره دي ټول دې راجمع شي دوی چې راجمع شو د دې دپاره امر وکړو چې دوی دې په د قسطنطنیه په جزیره کې د آبادۍ نه ښه کافي لري په یو شړه دشته کې د دې دپاره یو کیمپ جوړ کړي کورونه ولا جوړ کړي بنگلې ولا جوړې کړي کنډتار ترې تو کړي چې دا خلک بار راونه وځي مدرسې ولا جوړې کړي جماعتونه ولا جوړ کړي هسپتالونه ولا جوړ کړي د ضرورت تمام کارونه ولا وکړي ورونو بازارونه پکې جوړ شو هغې چې کوم ضرورتونه ځان نه پوره کېدل بار ته اړو دوتو ضرورت نو حکومت په هغې باندې امر وکړو فوجیان یې پې ودرول چې دا خلک به بار نه راوځي او نه به د بار نه ورته نور څوک پرېږدی نه دا به دلته بند دي او هغې ته امر وکړو چې تاسو څومره سړي او ښځې یې تاسو به ټول د قرآن حفظ کوئ او بیا به د هغې نه وروسته کتابونه وایئ چې کله تاسو د قرآن حافظان شئ عالمان شئ نو زه به بیا تاسو سره خبره کوم اډر یې وکړو وزیر داخله ته چې په دې خلکو باندې دومره خرچه کوه چې د خپل حد نه پې زیاته خرچه کوه بس خلکو وروره خوراک یې پرې شو
جامې پرې شوې، علاج یې پرې شو، نن ته لاړ شه دې هسپتال ته د زکام ګولۍ هم نه درکوي، دې زکام ګولۍ هم په دې هسپتال کې نه درکوي. لا پنجاب ته لاړ شه چې کومه دوایي ستا لګي هغه په هسپتال کې تاله درکوي. دلته به راته پرچه ولیکي دا ځان له بازار کې واخله او ځه. ولې دا صوبه د دې ملک نه ده، زمونږ مشران غداران دي، زمونږ مشران غداران دي. د هغوی تمام ضرورتونه پوره کړه، برابر یې کړه، خلکو سبقونه شروع کړه، باچا ډر دی او ورته وایي چې ګوره تاسو که په 100 کالو کې ستاسو بچي او تاسو عالمان نه وئ، حافظان نه وئ او په دې خپله دغه کې د کسب کې هنرمندۍ کې ستاسو او ستاسو بچي دا ماهر نه وو، تاسو له به زه سزا درکوم. خلک پوه نه دي چې دا څه مقصد یې دی. پنځه کاله تیر شو، بادشاه وله راغی، ماشومان یې معلمان دي او ښځې معلمان دي او سړي معلمان دي، د قرآن حافظان هم دي. بادشاه ورته وایي کسب هم صحیح یاد کړ او بالکل صحیح استادان یې، بالکل کمی نشته، علم زده کړو، د قرآن حفظ هم وکړو. نن موږ او تاسو سره د قرآن قدر د کم ځای نه راغی. دلته موږ درس شروع کړی دی چې ستا بچی را نشي نو تا پسې قاري صاحب جواب در ولیکي چې ستا دا بچی سبق له ولې نه راځي. یاره وایي دا داسې بېوقوفه شانتي دی، بیا به درځي. داسې نه کوي چې دا بچی سم په لختو شین کي او د غوږ نه یې ونیسي او ریولي او هغه قاري صاحب ته کښېنئ چې دا دی که بله ورځ غیر حاضر شه سم یې وپې وګرځه. دا خبره ممکن نشته. که وی و وی و که وی نه هېڅ پروا نه کوي، که مونځ یې وکړه ویږه که وی نه کړه خو مزدوري به کوي. زما بچی مزدوري نه کوي، دا زما نه نااهله دی، زما بچی پیسې نه راوړي، زه خپل قوم کې هغه بندوم چې خلک د هغې سره قرضداري او لین دین نه کوي، ولې دا مزدوري نه کوي. لیکن که دا الله دین نه کوي هېڅ پروا نشته نه دي. نن یې د سهار لمونځ ونه کړه، د ماسپښین مې ونه کړه، د مازدیګر یې ونه کړه، ماښام یې ونه کړه، د ماسخوتن یې ونه کړه. یو سړي سره شیطان په لارې ملګری شوی، ټیم ډېر مختصر دی، دا خبره راغونډوم تاسو ته. شیطان ورسره ملګری شوی دی، نو سهار لمونځ یې هم پرې قضا کړ، د ماسپښین مې هم پرې قضا کړ، د مازدیګر لمونځ یې هم پرې قضا کړ، د ماښام لمونځ یې هم پرې قضا کړ. ماسخوتن چې کله په یو دشته کې په یو ځای کې د دیو د آرام دپاره د شپې تېرولو دپاره په یو ډاګه باندې پرېوتل، ماسخوتن لمونځ هم پاتې شو، شیطان ترې وتښتېده. یا لکه ته خو زما ملګری وې، ورځ هم ټوله په ملګرتیا تېره کړه، اوس شپه شوه چې د خطر وخت راغی نو زه دې پرېښودم، ته تښتې، یو ځای به پاتې شو. هغه وایي په تا د الله لعنت ورېږي، په ما خو هسې لعنت دی د الله د طرف نه، خو خپل مې دی. اوس ستا باندې د خدای لعنت ورېږي، هغه لعنت به هم په ما باندې راشي، نو نور به هم تباه شم، نور به هم تباه شم. زه شیطان یم، ما د سهار لمونځونه که تا م ونه کړو، ما د ماسپښین لمونځ ونه کړ تا م ونه کړو، ما د مازدیګر او ماښام لمونځ ونه کړ، د ماسخوتن مې تا م ونه کړو، او ته ځان ته امت محمدي صلی الله علیه وسلم وایې. ډېر زمونږ په دې کلي او په دې محله کې شته، که خدای پاک توفیق ورکړي د جمعې لمانځه له راغی را به شي، که رانغی نو دا نور وختونه پاتې اختر لمانځه ته تکړه دي.
اختر منځونه واجب دی که یو سړی وکړي خدای اجر ورکوي که ویې نه که بې کافر کېږي خو نه لیکن دا 5 وخته منځونه دا په هر مومن بالغ عاقل چې لیونی نه دا فرض دی او چې کوم سړی ونه کړي په هغې د خدای قهر او لعنت ورېږي په کوم کور کې چې اوسېږي په هغه کور کې د خدای قهر او لعنت ورېږي عرض مې دا و چې بادشاه عبدالمجید د دیو نه تپوس وکړو چې تاسو د قرآن حافظان هم یې عالمان هم یې او هنرمندان هم یې ټول او بالکل وایي دا راته ووایي چې تاسو په دې باندې پوهې چې ما دا دونه خرچه په تاسو باندې وکړه دې کې زما څه مقصد و تاسو زما د پلار بچي خو نه دا دونه خرچه مې در باندې وکړه 3 ټیمه به تاسو ته نری غوښه میلاویږي سبزي به تازه میلاویږي خوراک به میلاویږي دوایي او علاج به میلاویږي ورته موږ ته خو صاحب د دې پته نه لګي وایي داسې چل دی چې تاسو ټول به راځئ او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم به جوړو ما تاسو ته مسجد نبوي د 2م ځل جوړېدو واقعه ختمه کړې وه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خپل جیب نه په خپلو پیسو باندې جوړ کړی او هغې تیار کړی د رسول الله علیه السلام په زمانه کې یو سفر و د کجورو سفر و عثمان صاحب په زمانه کې هغې کې دیوالونه وشلو د اټلیا نه به یې وله ګلدار ګل کراشي کېدونکې کاڼي به یې هلته راتله تیار جوړ شوي او د هغې نه به یې دیوالونه کېدله لیکن خلک زیات شو خلک پکې نه ځایږي بادشاہ ورته وایي چې دا دلته مې دا 25 کاله بند کړئ دا مې مقصد و چې تاسو کم حرام خوراک کړی دی چې د هغې غذا ستاسو نه ختمه شي او حلاله غذا ستاسو په بدن کې غوښه پیدا شي دویم دا چې تاسو ټول قرآن خوانه یې د قرآن حافظان یې عالمان یې چې دا دیوال عالم سړی ووایي او حافظ یې ووایي دې کې به برکت یې که نه وایي تاسو به هغه کسان کار کوئ چې تاسو د قرآن حافظان یې د رسول الله د احادیثو به تاسو عالمان یې کار شروع یو 100 میله 2 یا 3 میله د مدینې منورې نه بار په یو زجیره کې مشینرۍ ولګېدې دلته به ګلکار کاڼې لګوي که دلته نه برابرېږي دې ځای باندې به کرښه وایي هغې دپاره به خپل خلک او دا به وړي او هغه 2 میله وړاندې به مشینرۍ لګېدل دا به هلته کټ کوي لرګی به هلته کټ کوي دلته به ټس ټوس نه کوي ولې جناب رسول الله علیه السلام اوده دی هغې ته تکلیف رسېږي هغې ته تکلیف رسېږي 2 میله 1 میل 1.5 میل 3 میله وړاندې مشینرۍ لګېدلې وي لرګي به یې کټ کول کاڼي به یې کټ کول کوم شي چې به کټ کېدل غوښتل هلته به یې وړو هلته به کټ کېده بیا چې وروڼو کله کار راورسېدو روضې د جناب رسول الله علیه السلام ته څوک چې هلته تللي دي د هغوی هم دې الله پاک قبول کړي او زموږ او ستاسو د ټولو خدای پکې نصیب وکړي ریاض الجنت چې ورته وایي د جناب رسول الله علیه السلام د قبر مبارک نه لږ شان دی خوا دې مقام ته چې کار ورسېدو نو د وخت بادشاه عبدالمجید د داسې یو کپړه راوړه چې د هغې نه بار دوړه نه وځي دلته یې پرده ولګوله
जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम रोज़ा मुबारक मुकम्मल पटकला चावर तो वेली जी दा वाले यार वो इधर तो दा दुड़ा दा जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बांधी वर निशागी तो तकलीफ जोड़ेगी आज तक खबरी कवल बबंदू ज़ुमंग दा बुढ़ागान जो दी जुमात तराशी लाश की तस्बीम नहीं हुई और चगम पकी हुई खबर पकी कही अगे वर्ते चदा दुड़ा पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वर्नशी ज़मा पैगंबर सरवर कायनात अकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे असने जे पागी बांधी दुड़ी वर्नशी नुदा जुमा तो बदी तरीका बांधे तकरीबन 15 सुकालों की जोड़ शो और 15 सुकालों की सर तवर से दो द मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तारीख वो जिदाद हजरत बादशाह अब्दुल मलिक बादशाह अब्दुल मजीद ज़माना की तैयार शो उस अर्द लिखल शवी दी हाजा हद्दुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दागे ना वाली कलेशी हाजा हद्दुन तुर्क ददीजे नरुस्त जुमात तो तुर्क वाला जोड़ करे दे और ददीजे पूरी जुमात तो रसूलुल्लाह पर ज़माना की वो नूरुनु मस्जिद नबवी द अल्लाह कोर दे जुमात थे इज्जत यौ शांत दी जुमातुन हुई अलबत्ता लगा उलमाओं की यौ आलिम डेर ज़ेत इज्जत खाउंदी द डेर इल्म खाउंदी दागी खलक लग डेर कदर कई यौ आलिम इल्म कमी खलक ला कम इज्जत कई दस न चिकड़ी दागी बेइज्जती कई और सुमरा च आलिम बूढ़ा कीगी नु दागा कदर और इज्जत ज़्यादतीगी जुमातुना द बैतुल्लाह शरीफ में रावाला तर द यौ वड़ू की जुमात पूरे यौ जुमात वक्फी जुमात जोड़ शोई वक्फी अगर के बाकी की पिंज का सजेगी चलोर का सबके जाएगी खुद मालिक द तरफ न वक़्फ दे जिन्हें के बखलक मुंकी द टूल जुमातुना द अल्लाह कोरू न दी और द टूल बना के सब कदर की लेकिन मरतबे तो बाज़ जुमातुन ऊँची दी तो बाज़ जुमातुन दागी न लगी कमी दी इज्जत में यो शान के उस लगा बैतुल्लाह शरीफ के लिए मुंजो को मुंद यो पे यौ लाख सवाब शो मस्जिद नबवी के लिए वो को यौ मुंदी पे 50 ज़रा बांधे शो आओ को मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की वो को नो यौ मुंदे पर 50 ज़रा बांधे शो तो बैतुल्लाह शरीफ दे पे यौ लाख शो लेकिन दस न दा चाहिए की इज्जत ज़्यादा ते उदी की इज्जत कम दे अगर खपला मर्तबा दा उदी खपला मर्तबा दा ऋण संगची बादशाह सुल्तान अब्दुल मजीद बदी जुमात की ख्वारी करे हो कोशिश करे हो द हिसाब बमुंगा तासु तरमर का पूरे ददी जुमात खिदमत कहू और ददी न बदासी और दनावी शक्ल जोड़ो खिस्ता कहू बे इज्जतदार कहू बे द गैर मजहब खल को इबादत खाने उगो रही चेहरे की उधरे दलो बाने खुदे खपकीगी दागे तासु खाइस तो गो रही दागे डबल उगो रही दागे इज्जत तो गो रही और जुमंगा उस्ताद जुमात कोर के कली की इलाका की
په یو کور کې به یو سړی کور به ځان له یو کس جوړ کی پوخ به جوړ کی مزیدار به جوړ کی ګلدار به جوړ کی لیکن د جماعت خلق با سل کور خلق کی یو نیم سل بی دی بچه وی لکه جماعت جوړو چاندر غونډه کوي د الله بندگانو خپل کور دي ځان نه جوړ کو د الله کور به چاندي چغوي ډېر خلک پکې سرک ته وځي او کټوا چې په سرک کې چغوي دا سوال حرام دی د دې محلې نه یو هغه محله کې سوال کې نو بیا ستا د وس مطابق یې جوړ کا زمونږ د دې محلې د وس مطابق دا جماعت منګه د دې نه درې کرته مخکې جوړ کو په خپل هم جوړ کو بیا د هغې نه وروسته هغه منګه لانډر مات کو دیوالونه مو لا ختم کړو په څلورم ځل باندې بیا راونیو خو په خپل هم رانیولی دی موږ سړک ته نه وتي شټاپ کې هم کټ نه دی اچولی دا سوالونه په دې سړکونو باندې چې خلک کوي دا حرام دي ګڼې دا بیان زما ریکارډ کېږي دا علما موري یو عالم دی ما ته دا ووایي چې دا جایز دی سوال حرام دی که سړی ځان له کوي که بل له کوي سوال حرام دی ما دې مقتدرو ته دا په اول سر کې ویلي که دا جومات تاسو په خپله جوړولی شئ خو جوړ یې کوي لیکن روډ ته به نه وځئ او کله چې په دې جومات باندې لاس پورې کوو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مې خوب کې ولیده زه لګیم د جومات چت ماتوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راغی او ما له غاړه راکړه ما ته وایي څه کې بای دا جومات سپړو بیا جوړو او پل کې رانه واغستې او دوه ټسې هغه جومات ته ورکړه ما ته وایي زه به ستا په عمر کې د خیر او د برکت سوالونه کوم او دا جومات به الله جوړوي تاسو به زړه نه بهلئ ما ته په دې جب کې یو د 100 روپو لوټ ومنډ ما ته دا ستا دي ګورې دا د جومات نه دي اوس د جومات چت ماتو زه یم چې دا چت په دې ځمکه دی خو دننه کوټه کې کټ پروت دی په هغې کې د جومات پیسې پرتې دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورغې په دې کټ کې لاس کېښودو زه دې زړه کې وایم چې که چاندې نه مې اچولې پکې خو چې دا د برکت لاس یې پکې کېښودو نو الله به دې کې برکت راولي د دې خلکو په زړونو کې الله محبت واچو تاسو په ایمان ووایئ چې جمعې چانده به څومره غونډېده 1,80,000 بیا 1,80,000 ته راورسېده بیا چې څه وخت تېر شو 1,80,000 شوه 1,50,000 شوه بیا په 1,00,000 باندې ودرېدله دا دې خلکو دې غریبانانو د خپلو بچو نه د خولې نه هغه خوراک ونیو او موږ له یې راکړو او موږ په دې جومات باندې ولګاو په دې جومات کې زمونږه ګلا خان معذور سړی دی د یوې خپې خاوند دی او په دې ژمي کې او په دې یخنۍ کې د خدای په کور کې خلکو ته ای خلکو د خدای د کور دپاره تاسو نه خیر غواړم سړک کې نه دی ناست د خدای په دې کور کې ناست او خلکو ته وایي ای خلکو ستاسو دونه د خدای په دې کور کې د خدای د کور دپاره خیر غواړم زما دا جوړې شړه مه پرېږدئ په خدای یقین وکړه ما د یو کس نه دا اورېدلي دي یو 2-3 کسان دي یو کس نه ما دا اورېدلي دي قسم په خدای وی کرانه 1 روپۍ ویني یا مې پکې اوسه پورې 1 روپۍ اچولې ده او پکې نه اچو دا جومات هغې ته پاتې شو داسې د کدوانو پیسې الله جل شانو جومات کې نه قبلوي الله جل شانه د هغه کسانو پیسې قبلوي کم انسانان چې خدای ته محبوب وي او د هغې پیسې خدای ته محبوب وي حضرت سلطان عبدالمجید چې د خلکو باندې حلال خوراک وکړو او حلالې پیسې پې جوړې کړې او رزق یې حلال و او عالمان یې کړه کار یې پې شروع کړو الله جل شانو جومات د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم تیار کړ او انشاءالله العظیم